بس بچو زما ډېر خوښ وو ډېر خواږه بچي خدای پته خپې ډېر څه مې ټوله هېره کړله چې مې یاد کې نو دنیا مې ټوله او بس تقریبا 12:30 بجې موږ د شپې ویده شوي او بس 15 بجې دا واقعه راسره وشوه. اوس چې دنیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله په نامه چې بخونکو مهربان دی. قدرمندو قاري صاحب کور ته راغلي یو ګل آباد سید ګل آباد نوخار علاقې ته راغلي یو. قدرمندو دلته قاري صاحب کور دی او قاري صاحب کور کې بیا یو غم دی. غم سره قدرمندو کمره را پریوتې ده او کمرې لاندې شپږ کسان ګیر شوي دي، 2 ماشومان وفات شوي دي او 4 چې کم دي زخمی دي. قدرمندو مونږ چې څومره خبرې هم وکړو په دې زخم هغه کمې دي. قاري صاحب ته پته قاري صاحب دړ کې دی، قاري صاحب ویر کې دی، قاري صاحب جړا کې دی. څه وجه وه قاري صاحب کمره را لړه شوه او دا حالات شو. قاري صاحب دا لکه نن زیارت دی که نه اتیر زیارت باندې 4 تاریخ باندې د پښمني ټایم کې زه تهجد لمانځه را پاڅېدم او دغه مخامخ کمره ده دې کې زه وده کېږم. ما سره 2 ماشومان خپل واړه بچي هغې کې او زما 4 بچي او 2 خویندې مې دې کمره کې وي. دا کمره ښه مضبوطه کمره وه لکه د غورځېدو نه وه. که غورځېدی وي نو بیا پکې دی نه ودګېده خو دا شاته آبادي کېده نو دې په وجه باندې هغوی څه ترایي کړې وه او څه پکې د باران اوبه ورغلې وي نو هغه دیوال شانه خراب شوی و جوړې. نو بس د شپې زه دلته همداسې مونږ چې کوم ځای ولاړ یو دلته زه ولاړ وم ما سبقونه وي دعا مې وکړه دغه مخامخ برنډې ته زه ورغلم هلته به مصله ودرېدم چې څنګه نیت مې تړلو بس دا کوټه غونډه راته به یې چا الټا که ور اوچوی که غونډه را پرېوته. دې کې ماشومان هم وفات شو. دې کې زما 2 واړه ماشومان وفات دي. یو د 11 سالو زوی مې او یو د 14 سالو جینۍ ده او دا ښه قابل هلکان وو ښه ماشومان دواړه ښه تکړه سکول کې م په ټاپ وو او بس الله کار دی. او دا 4 بچي زما پکې وو نو 2 بچ شو او 2 خویندې مې بچي خو یو خور مې زخمي ده هغه خپه ماته ده او دا نور خو انشاءالله معمولي دغه بچ دي. بس الله کار دی او د الله امتحان دی الله دې رحم وکړي. بس تاسو دلته جومات کې امام زه جومات کې پیش امام یم. د کلي جومات پیش یم. د زمونږ کلي سید ګل آباد نوم دی دا تاروجبي علاقه د ضلع نوشهره او زه د جومات پیش امام یم. قاري صاحب مور هم خوږ شوي مخامخ چې وګورې خورکې هم کټ دی خورکې مې خوږ ده ډېره نور بچ دي نور معمولي زخمي دي. بس الله کار دی خور مې ډېره زخمي د ټول تلو هسپتال غونډه ډبل 1 ډبل 2 والا هم رالیو او سیم ټایم چې دا کوټه را پرېوته نو بس دغه ټایم زما لږ مغزو کار وکړو ما ډایرکټ منډه کاوه جومات ته مې ځان ورسولو په لوډ سپیکر مې اعلان وکړو نو غونډ کلي خلک الله دې ټول کلي خلک سره خو کړي غونډ کلي خلک زنانه نارینه ټول کلی رالو او بیا ډبل 1 ډبل 2 هم رالو خو تقریبا ملبه پې ډېره زیاته پرته وه نو 1 غنټه ولګېده 1 غنټه بعد راوتي دي. قاري صاحب په زړه سارمان لري څه وي غواړي زموږ دې کتونکو ته خویندو میندو ته زموږ وروریانو ته زه به څه ووایم بس دا د الله کار دی ځکه چې قرآن او حدیث راته یاد دي. بس الله قرآن کې وایي چې ولنبلونکم بشیء من الخوف الله وایي زه به خامخا ته امتحان کې اچوم په پیغمبرانو اصحاب کرام امتحانات رالی دي نو بس بچو زما ډېر خوښ وو ډېر خواږه بچي خدای پسې خپې ډېر څه غریبي هم د قاري صاحب بس غریبي فی الحال حالات اوس خراب دي ډېر زیات مخکې حالات زمونږ خو بس اوس خراب دي ډېر زیات لکه اوس مالي حالات ډېر زیات خراب دي. قدرمندو زه به خورکې سره هم خبرې کوم خورکې له به ورځمه قاري صاحب تاسو هم راځئ ځکه خورکې خوږ زیات دی خورکې ویر زیات دی خورکې درد زیات دی خورکې مخ دغسې پټ کړي خورکې مخ پټ کړي خیر دی. خورکې څنګه بس ښه یم نو په ملا مې ډېره زیاته لګېدلې دي او زه پوره 1 غنټه پس راویستی یم تقریبا کمره را پرېوته قیامت ورځ ده ولې نه دا نه قیامت ورځ وه چې معمولي کوټې کړچ نارې کړ زه بیداره شوم ما وی چلو بحران دی بس بیا پکې 1 منټه مو نه لګېدو دیوال نیغ سیده زما کټ له رالو او کټ د بس سر एकदम چت زموږ سر له رالو پکې لاندې ډېر زیات ګیر شو 1 غنټه ما چغې والي دي ډېر زیات ما سره موبایل پروت و ما لاسونه صرف معمولي کولو ما موبایل کولاولو موبایل کار نه کولو ورور ته مې نمبر نه میلاوېدو ماشومان هم ډېرې زیاتې چغې راتلې او زما هم ډېرې زیاتې چغې والي خو زه تقریبا 5 بجو نه واله زه 6 بجې راویستې خو چې زه یې راویستم زه ډېره زیاته انخته یم زما وجود نه راوتو نو زه یې ډېره زیاته ملبې نه راښکلې یم نو زما د ملا او خپې مې ډېر زوره غشتې ده خپه مې ماته ده خورکې خپه ماته ده جي او ماته ده لاندې پنجه
چې دا نو دا ماته شوې ده پلستر یې راته خېجولی دی. ډاکټر څه وایي خوراکي؟ ډاکټر وایي چې هډوکی بچ دی خو لکه خپه د کرک د پټو دی زور ډېر اغشتی نو پلستر د 2 هفتو راته ختلی دی او بس پرته یم نو پاسېدی کېناستو کې راته ډېر تکلیف دی. خوراکي ډېر غم نه دی ته هم په کټ به واړه لاړه خوراکي ډېر زه په هسپتال کې هم دوی ما ته حل نه ویلو وایي واړه ټول ښه دي. ما وایي ما ته نمبر میلو کوي واړه څنګه دي وایي ښه دي. زه 3 غنټې پس هسپتال نه رالیم چې کور ته راورسېدم امبولانس کې راوستم دا ورور مې راوختو ګاډي ما ته وایي بریر او مطهر مړه دي. داسې د قیامت ورځ وه چې په مونږ داسې تېره شوې ده چې ډېره سخته وه. سخته وي که نه خوراکي کم واړه تاسو سره به دلته کېناسته پاڅېده د هغې یو ځای کمره کې وده کېدل په هغه شپه زموږ د امالت کې نښه وه مهندي وه مونږ ټول تللي وه هغه کسانو ته مونږ مهندي ولګوله دا واړه مونږ سره لاړل په مهندۍ باندې دي خورزې ورېرې مې دا نه ښکلی ځان تیار کړی او را سره لاړه تصویران یې په هغه شپه ویستل او وایي سبا به مونږ په نښه باندې ځو په دې خوشحالۍ په خبرو هغوی ما سره وده شو او بس تقریبا 12:30 بجې مونږ د شپې وده شوي او بس 5 بجې دا واقعه را سره وشو خو د هېرېدو نه دي ډېر ښکلي ګلونه و مونږ واړه لوی کړي دي مونږ سره و ډېره سخته تېره شوه. خوراکي په زړه سارمان لرې؟ بس یې سارمان خو دغه ویم چې خدای پاک راته هغوی پاتې کړی وی نو خیر دی نور ستیم نه وي خو چې 2 ماشومان مونږ ته پاتې ډېر ښه خوراکي وایه زړه ارمان وایه خوراکي ډېر واړه ښکلي ماشومان و د ورور مې د زړه دنیا ورانه شو ورور مې ډېر بېوسه دی بس یې وونه چې د کمرې جوړې کړی وی بس هغه ته ډېره بس د وجې وسې ونه پیسې ورسره ونه چې کمرې جوړې چې کمرې جوړې کړی وی دا خو امام دی دلته خو دا جمع ورکوي که نه د خلک دومره په سترګو پټې دي د خلکو ورته بیخي سوچ نه و کړی خوراکي نو بس هر سړی خپل غم کوي دومره چا ورته خیال و شکر دی د کلي خلک ورته د میاشتې دی دی له چنده مقرر کړې ده د میاشتې تنخوا چې د امامتي کوي نو امامي مطابق وله خلک ورکوي هسې هم وله ورکوي خو بس هیله د کور خرچې به پوره کېدي او بس له به دا کېدن دا بادې بسې وطن تپوس ته نه یې کړی چې قاري صاحب کور کې کمره ستا څه حال کې ده نه کور کې حالات څنګه دي نه بس داسې تپوس پوښتنه دې نه ده کړې نه بس داسې حالات چاته کله کمره راپرېوته بیا د کلي خلک راغلل او جی دی بیا اعلان وکړو د اعلان وکړو نو بیا د کلي خلکو سره د خدای ډېر خو کي ډېرو خلکو سره دی اوس خلک لګیا دي ډېر کوشش کوي هغوی وایي موږ مدد کوو ورسره چې اوس وله څه چلو کوو بس مخکې نه حالات خراب و هسې نه نو بس موږ به ځکه دې کمره کې وکړو خوراکي دعا کوه الله به خیر کې خوراکي الله یې تا ته زندګي درکړي قدرمندو قاري صاحب موږ چې سوچ وکړو نو د اسکول ټیچر 50,000 شپېته زره د اسکول ټیچر تنخواهي خو چې دلته زما د بېوسه قاري صاحب تنخوا وي نو 3,000 او 4,000 15,000 په هغې کې هم به قاري صاحب دې خلکو ته مینت کوي دې خلکو ته بازاري کوي دې خلکو نه به غواړي چې ما ته یې چانده راغونډه کړي ما ته دې راکړي قدرمندو ډېر خبرې کول نه غواړم امتحان دی او په قاري صاحب دی د جومات قاري صاحب باندې کمره راپروزي خو تپوس پوښتنه یې څوک نه کوي قاري صاحب خپله تللی دی بیا اعلان کړی دی چې زما کمره راپرېوتې ده په ما کمره راپرېوتې ده او زما بچي کمره لاندې ګیر دي نو بیا ولې د کلي خلک راغلي دي قدرمندو نور څه نشي کوی قاري صاحب دی دعا به راته کوي هغه خویندو میندو ته هم ویم زبرګه میاشت راخوشې د رمضان چې کم زما خویندې میندې UK کې دي کم بهر ملک کې دي نو کم سے کم دې قاري صاحب سره ودرېږئ دې قاري صاحب له لاس په لاس ورکوئ قاري صاحب موبایل نمبر تاسو وایئ 0315 91 00029 زل بیا وایئ قاري صاحب 0315 91 00029 قاري صاحب دغه بچو ته دعاګانې کوئ موږ به ستاسو دپاره هم دعا کوو دغه بچو ته هم دعاګانې کوئ قاري صاحب په تاسو امتحان دی دغه بچو ته هم دعاګانې کوي کوم مسافر دي تاسو سره به ودرېږي مرسته او تعاون به کوي ستاسو کمره دی انشاءالله جوړېږي به خو دغه بچې دعا کې یاد ضرور انشاءالله ژوندي اوسئ قاري صاحب ژوند به دې غواړو قدرمندو قبر له هم ځو قبر هم تاسو ته ښایو تاسو موږ سره اوسئ چېرته مه ځئ بالکل قدرمندو ماشومانو قبرونو له هم راغو دا ماشومانو قبرونه دي قاري صاحب دا دې څه کېده
دا مې د لور قبر دی جی بریره جی دا 14 سالو او دا مې زوی دی د 11 سالو 3 میاشتو مطهر نوم یې و. امتحان کې کاری صاحب بس هغه امتحان و د بل غټ امتحان بل رالو الله صاحب بچی ته په ګیټ نه نوځه بچی بس د ورځې 20 ځلې دې قبرونو له راځم بدلته بس نه مې صبرېږي ستا بچی وکړه ډېر ښکلي بچي تصویرانو ګوره ډېر مزدار دي ښکلي بچي مې څه خو به وایي که څه خو دې ستا زړه درد کوي چې بچي درته خبرې کوي او د بچو هغه اندازه او هر څه راته یادېږي سټیپ بای سټیپ هر څه درته یادېږي خو ده ټوله دنیا ورانه شو ډېره الله وایه کاري صاحب بس څه به ووایم بس ارمان وایه. لو بس صبر مې کړی ورکې ووایي چې کاري صاحب سره دومره پیسې نه وي چې کمرې پخه کړي نو بس پخوا دم حالات ډېر خو اوس حالات خراب دي کاري صاحب تاسو خو امام یې دا خلک دومره ستاسو دپاره کوي سوچ خلک اوس کوشش کوي خو بس مونږ چاته دې نه مخکې کوشش نه مونږ چاته مخکې غږ نه دی کړی بس مونږ هم چاته نه دی ویلي بس مونږ چاته هم غږ نه دی کړی یاره بس هر سړی خپل مسایل دي که نه په چا بوج جوړېدل نه دي پکار بس مونږ خپل وخت تېرولو بس کاري صاحب د جومات امام ډېره کمه تنخواه نه هغه هم په سوال غواړي یو بل ته به سوال بس بس ټول جوماتونو دا حال دی بس دا څه وجه ده کاري صاحب بس دا داسې چل دی بس جومات امام بس تنخواه وي کمه بس څوک داسې خاص دغه نه کوي څوک تپوس پوښتنه نه کوي نو بس اوسه پورې چا پوښتنه نه ده کړې نو امام صاحب ډېر کړېدلی انسان دی کاري صاحب نیک ونه خدا خدا شاته آبادي کې دا غي د لاس هغه دیوال لږ خراب شو نو بس هغه دیوال بس لکه دا د نه منلو خبره ده که داسې موږ ته پته وي چې دا کمره راپرودي نو بیا به کېدی څه له وده کېده نه به وده کېده که نه نه کچه دي خو مضبوط و که نه پخوانۍ مضبوطه کمره وه 13 انچي غټ غټ دیوالونه یې دي لکه دا د غورځېدو نه وه نه یې تیران خراب وو نه نور څه هېڅ هم نه او نه داسې څه مسله وه چې یاره دا به راپرودي که راپرېوتې نو دا خو بیا خودکشي شوه چې سړی پکې پخپله وده کي دا څومره کم نو خود ډېر اوس خراب دي ډېر مالی حالات ډېر خراب ځکه دی چې په دومره پیسې چې له کور خرچه چلیږي که نه نور بس وس وونه چې جوړ کړی وي خدای صبر درکړي کاري صاحب موږ به راته دعا کوو الله دې ستاسو په زړه رحم وکړي کاري صاحب الله دې رحم وکړي قدرمندو کاري صاحب امتحان کې دی پلار هم وفات شوی دی نه مخکې بچي هم وفات قدرمندو نور څه نشو کولی کاري صاحب سره ودرېږو جومات امام دی دعا خو به راته کوي که نه زمونږ د سوچ وکړو چې ډم راشي اجلا راشي موږ په لکونو روپۍ ویشو خو چې دلته زما د یو کاري صاحب خبره نو کاري صاحب بیا هغه ارمان نه پوره کېږي زه امید لرم الله نه او دغه روریانو نه دغه خویندو میندو نه چې کاري صاحب اواز به اورېدي کاري صاحب په زړه سورې خبرې هم نشي کولی غریب چې ماته خبره وښکې وی خو کاري صاحب درد زیات دی قدرمندو نور څه نشو کوی کمره را پرېوتې چې دا کمره ورته پخه کړو خپل کمرمین وسیم جان سره په الله سپارم چې هر ځای سلام